په پېښور کې په مختلف واقعاتو کې نن دوه ښځې قتل شوي دي او د دوه ښځو سره درې کسان زخمیان شوي دي. د اورمړو نه د یو کس لاش میلو شوی دی او نن رهزنانو بیا په بډبیرې په حدود کې ناکهبندي لګولې وه. د قتل پیلنۍ واقع چې کوم د هغه د سربند تاڼې په حدود اچینی پایان کې شوې ده، چېرته چې مسلح کسان ورغلي دي او د بشیر نومي کس په کور کې فایرنګ کړی دی. په دې فایرنګ کې د بشیر کور والا چې عمر 37 سال دی هغه وفات ده او د لور د هغه زخمی ده. د دې بل 2 کالو ماشوم دی زوخان ولد بختیار او د مجید کور والا. دا 3 کسان زخمیان دي او د بشیر کور والا په دې کې قتل شوی دی. د پولیس وینا دا ده چې دې کې د چې کوم ملزمان دي نو د دې د خور رشته د مقتولې ښځې رور سره شوی و چې کوم اوس په سعودي عرب کې دی. وی 15 کالونه په سعودي عرب کې دی او د دې هلکانو د خور د ملزمانو د خور مروره ناسته وه په ګریلو ناچاکي باندې. په دې باندې د ملزمان چې کوم دي غوسه و چې نه زموږ خور پرېږدي او نه یې کور ته راولي. په دې باندې وایي دا ملزمان راغلي، په دې باندې فایرنګ کړی دی. دا کسان زنانه چې پکې یو مړه ده او 3 زخمیان دي. دې نه پس بیا ملزمان چې کوم دی تښتېدلی دی، پولیس د هغې FIR درج کړی دی. د قتل بله واقع چې کوم ده هغه د بالاماڼۍ تاڼې په حدود لنډي ارباب کې شوې ده، چېرته چې د اکرم ډاګ نه د یو ښځې لاش میلو شوی دی. د پولیس وینا دا ده چې دې ته اطلاع میلاو شوه چې اکرم ډاګ کې دغلته ډیران دی، په هغې کې د یو زنانه لاش پروت دی. پولیس وایي چې کله دوی لاړل نو هلته زنانه قتل شوې پرته وه او په دې باندې 30 بور تماچې 3 ډزې شوې، 3 خولونه پولیس ته میلاو شوي دي او دغه ځای کې چابیانې او یو د پین چې کوم وي د زنانه چې په دې سترګو باندې لګي یا په شونډو باندې لګي هغه یو پین پروت او څه چابیانې پرتې وي. پولیس وی ابتدایي طور باندې ته خلکو ویلي دي چې یاره په موټر سایکل باندې د شپې دا زنانه یو کس راوسته او دلته دا بیا قتل کاوه. د زنانه هغه ګاونډیانې چې کوم دي د زنانه چغې مې اورېدلې دي چې کومه قتل شوې ده چې دې ورته وایي چې ولې مې قتل کې مه مې قتل کوئ. د هغې نه خلک وایي چې موږ پس ته 3 ډزې واورېدې وایي چې راووتو دا ښځه مړه پرته وه او ملزم چې کوم دی هغه تښتېدلی و. دغسې بل د قتل 3 واقع چې کوم ده هغه د اورمړو تاڼې په حدود شمشتو کې شوې ده. د پولیس وینا دا ده چې دې ته اطلاع میلاو شوه چې په شمشتو کې یو لاش میلاو دی. نو دوی وایي چې کله دوی لاړل پولیس نو لاش یې وکتو نو لاش د دونه ډېرو زیاتو ورځو چې د هغې نه غوښه بالکل ختمه شوې او د هغه شناخت نه شو کېدی. پولیس وایي د سره په جیب کې داسې څه هم نه د فنګر پرنټس هم نه اخیستل کېدل. نو پولیس وایي چې یاره دې کوشش وکړو د دې سړي شناخت نه دی شوی، د شناخت دپاره دی د جسم نه DNA ټیسټ دپاره نمونې واخیستې او DNA به یې کوي نو د DNA نه به بیا پته لګي چې یاره دا څوک دی. ما چې څنګه بله تاسو ته وویل چې نن رهزنانو د بډبیرې تاڼې په حدود توتانو سټاپ باندې ناکهبندي کړې وه. دلته یو ډاکټر دی او هغه او د هغه زوی په موټر سایکل باندې را روانو نو په دې توتانو سټاپ سره په روډ باندې رهزنانو ودرولي دي. دې پلار او زوی نه موټر سایکل پیسې موبایلونه اخیستي دي. دې دوران کې بیا یو سوزکي را روانو، په هغه سوزکي کې 7 کسانو چې پکې یو د WSSP ملازم و، یو د LRH ملازم و، نور پکې د بازي خیلو کسانو، ډرایورو 7 کسان په دې کې رهزنانو بیا دا سوزکي ودرولې د ټولې په ګن پوینټ باندې یرغمال کړي دي او دې ټولو نه موبایلونه او زرګونو روپۍ اخیستې دي او بیا دا رهزنان تښتېدلي دي. دا مدعیان چې کوم دي پولیس ته ویلي دي چې دوی باقاعده سمه د پولیس په شانتې ناکهبندي کړې وه، دوی ولاړو او چې څوک به راتلل نو بس لوټ کول به او هر څه به یې اخیستل. ملزمان تښتېدلي دي. د بډبیرې تاڼې پولیس وینا ده چې د نامعلوم کسانو خلاف د رهزنۍ FIR درج کړی دی او د هغې تلاشي شروع کړې دی. ګرانو ملګرو څنګه چې ما